الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د هغه رب چې ماله د ویلو تاسو د اورېدو د لیدو توفیق درکړي. نن زه تاسو سره موجود یم ستاسو روح احمد صافي او تاسو وایي خو احمد بیا د سره پر راغلی دی. راغلی د دې لپاره یم چې راځئ د حجرې په غونډه کې او زموږ جسونه پیجونه د هغې په لیکه باندې به تاسو ته ښایسته یو علم اضافه راولو. کوم چې زموږ پښتانه ډېر زیات استعمالوي زیاتې په ټول پاکستان کې خو تاسو وګورئ 1200 کلونه والا د مرګ پورې یو انسان چې کوم شي زیات استعمالي هغه څه شی دی د هغې باره کې به تاسو معلومات درکوو چې دا سازي کې څنګه او د دې بنیاد څه شی دی او دا دې څه. نو راځئ هغه به تاسو ته ټول نن په دې 3 منټه کلیپ کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زه راغلی ما خپل مارکیټ ته او په مارکیټ کې چې کوم ځای کې نسوار سازیږي نو دې ته چې کوم دی د خپرو نشم ورته وایي. نو نن به تاسو ته موږ پوره ډیټیل کې ښایو چې دا نسوار سازیږي څنګه او موږ ته ملاویږي څنګه که نه. نو هغه ټول پروسس چې کوم دی هغه به تاسو ته موږ په دې 2-3 منټو ویډیو کې درښایو. د ټولو مخکې چې کوم دی دا تمباکو دي کوم چې هغه پاڼو والا تمباکو وي خو لکه دا ایره شوي دي. دا به اوس دا بیجان رالي او دا به دې دغه ته لنګرۍ ته به ورته دې ته وایي لنګرۍ. دا ایره ده کوم چې دا لرګونه وځي دا لرګونه وته دا ایره ده. سلیخ دې ته وایي سلیخ شریش چې کوم دي که نه دا دې د ټینګوالي دپاره ورکوي که نه او دا ټینګوالي دپاره دی پکې ور واچول یو بشول دا په لاسونو باندې داسې مکس کړي. خیر دی خوشحاله به خوب ګرځي. څنګه عمران بھائی دا نسوار تیار شول دا به اوس شاپرو کې اچوئ تاسو. صحیح ده دا اوس مطلب بازار ته وړئ.